الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. آیت کریمه مقصد بیان د مصارف او د صدقات چې هغه اته قسمونه دي. مناسبت مخکې سره دا ده هر کله چې مخکې اعتراض د معترضینو ذکر شو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تقسیم د صدقات کې، نو دی آیت کریمه کې قطع د تمه د دوی کوي چې تاسو د صدقات مبارکه تمه مکوئ. بیان د اهلیت د صدقات دی. تاسو اهل د صدقات نه یې. اهل د صدقات څوک دي؟ هغه اصناف ثمانیه ذکر کوي. بیا دې کې مذاهب او اختلاف دي چې دا صدقات به ټول اصناف ته ورکول کیږي او که بعضو ته ورکول کیږي. زمونږ مذهب دا دی که ټولو ته لږ لږ ورکې او که بعضو ته ټول صدقات ورکې، دا ټول جایز دي. حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم د قرائنا. امام شافعی رحمه الله وی ټول اصناف ته بلګ لګ ورکه، دا د اکرامه رائے هم وا. نو الله فرمای انما الصدقات للفقراء. خبر دادا چې صدقې مختص دي فقراء لرا والمساکین مسکینان لرا والعاملین علیها ها خلق لرا چې مقرر دي علیها پد صدقات علیها علی جمعها والمؤلفة قلوبهم او هغه ته چې الفت چول شي وزلون د دوی کې د اسلام سره. وفي الرقاب او په خلاصولو د غاړو کې یعنی غلامانو ته. والغارمین او قرضدارانو ته. وفي سبيل الله دا الله لارکی. وابن السبيل و مسافر لرا فریضة من الله مقرر کړی الله تعالی په مقررتیا سره د طرفا. والله علیم الله پوهه ده بالمصلحه حکیم فی القسمه حکمت والا ده په تقسیم کې. للفقراء دا جار مجرور متعلق ده تر مختصتن پوری. فقیر هغه چاته وای چې خلکو نه سوال نه کوي ځکه دومره سور سرشتا چې دا کفایت پکېږي. مسکین هغه چاته وای چې سوال کوي ځکه هیڅ شی مور سره نشته. دا مسکین اضعف حالن ده د فقیر نه. و امام شافعی رحمه الله و معاملہ پاک است
مسکین هغې ته وایي چې څه ورسره وي، فقیر هغې ته وایي چې هېڅ هم ورسره نه وي. فقیر ته فقیر ځکه وایي چې دا رفقار نه دی، د ملا تیر ته وایي. فقیر ته فقیر ځکه وایي د ملا تیر د ده ډېر متاثر وي، ډېر بوجونه وړي راوړي نو زور یې ټول د ملا په تیري. مسکین ته مسکین ولې وایي؟ دا د سکون نه دی، آرام ته وایي. گویا کې غریبۍ دی ښه په آرام کړی دی، هر کاروبار نه ویستی کور کې بس پې غځولي دي په آرام دی که نه، ځکه ورته مسکین وایي. څه نشته، دا دنیا دولت خو سړی ډېر بې آرامه کوي، دلته منډه که هلته کار وکړه، هغسې کې پیسې بندې که، ابا د هېڅ سره کار نه وي. هیچ ندارم غم هیچ ندارم، دستار ندارم غم پیچ ندارم. و هیڅ نه لرو او غم هم را سره د هیڅ نشته، دستار هم نشته، نه د تړلو غم هم را سره نشته. چې دستاري خو بیا به د تړلو غم هم چې څنګه به یې تړم، وایي دستار نشته نو تړلو غم نه هم به خلاص. دې ته مسکین وایي. د صدقات دې ته خاص دي. والعاملین علیها، هغه خلک چې د دې پر جمع کولو مقرر دي د حکومت د طرفه. دا دوه قسمه خلک دي. یو هغه دي چې په لارو کې حکومت ودرولي چې تجارتي مالونه تیریږي، هغوی نه تپوس کوئ چې زکات هم ورکړی که نه، که نه مې ورکړی نو لږ مقدار زکات ته تاسو اخلئ، نور هغه له پرېږدئ چې خپلو مستحقینو له په کلي کې ورکوئ. دا یو قسم شو. دویم دا دی چې کلو لیږي چې تاسو د ځمکو نه عشر راغونډ کړئ، دا فصلونو په وخت کې. نو صدقاتو کې د دوی حصه ده، د دې عاملینو ته به پکې حصه ورکوئ. دوی ته به څومره ورکوئ؟ بقدر ضرورت. د دوی ضرورت چې په څومره پوره کېږي هغه ضرورت به حکومت پوره کوي. مؤلفة القلوب، او هغه ته چې الفت اچولی شي په زړونو د دوی کې د اسلام سره، والمؤلفة قلوبهم. دا د عربو هغه معززین دي. یا خدا چې اسلام مې نه و راوړی، صدقات کې به نبي علیہ السلام حصه ورکوله چې اسلام طرف ته راواړی. دویم دا چې اسلام یې راوړی و خو په زړونو کې ننوتی نه و، کمزوری و. دا صدقات به ورکول چې اسلام محبت یې زړونو کې پوخ شي. دریم یا داسې و چې نبي علیہ السلام به صدقات ورکول چې د شر نه موږ محفوظ شو. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې د مؤلفة القلوب و حصہ ختم شو د صحابو په اجماع باندې، ځکه اسلام معزز شه. دی له خو به دا حصه ځکه ورکول کېده چې اسلام کمزوری و که نه، بیا چې اسلام د عزت خاوند شو، غلبه خدای ورکړه، نو صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې بس دا ختم شو. اوس د هغو اصناف پاتې د مؤلفة القلوب و حصه نشته. یو سړی و د مؤلفة القلوب نه، الوسی روح المانی کې واقعه ذکر کړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د زمانه په ابتدا کې هغه ورغه مال به نبی علیہ السلام دومره اسرا کوله تیم را کاغه چیټ ورک، هغه تیرې دا چیټ عمر رضی الله عنه ولید چې وی کته نو چیټي وشله، وای ځه ستا حصہ نشته. هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تعالی چې خلیفہ ته که عمر دی، تا ما ته چیټ را کاغه وشله نو خلیفہ خو هغه دی. وای څه وایي؟ وایي هغه وایي چې ستا حصه نشته، اوس اسلام معزز شوی دی، غالبه شوی دی، ستاسو مونږ سره حصه نشته. ابوبکر صدیق ورته خبر حق ده چې عمر څنګه وایي، بس همدقسې خبره ټیک. بیا په دې اجماع د صحابو وشوه چې د مؤلفة القلوب حصه نشته. وفي الرقاب، د غاړې په ازادولو کې، وفي فک الرقاب،
مکاتب تا ورکا صدقات صدقاتنا فرضی صدقات مراد دی زکاتنا فقط در رقاب دلته در رقاب سره فر رقاب ذکر کړه دسی و نه ویلي چې دا یا تب کړه په لیل فقرام باندې لیر رقاب څه اشاره دي ته وکړه چې غلام د مال مالک جوړیږي نه کلام خود تملیک او د اختصاص لپاره نو فر رقاب ویلي والغارمین قرضدارانو د پاره قرضداران کم خلق دي الذين ركبتهم الديون چې دیون قرضونه د دوی په وګو سواري قرضداران په فی سبیل الله د الله لپاره کې ورکوي فی سبیل الله نه سم مراد الغزات غازیان ته مراد اول حجیج یا حجیان مراد دی خرچه ور سره کمش حج ته تللی اول متعلمین یا طالبان مراد دی کور کې ور سره ډېر پیسې خودل ته ور سره نشته فی سبیل الله وابن السبیل و مسافر چې منقطی د خپل مال نه ابن السبیل دی ته وي فی سبیل الله او ابن السبیل کې فرق دا دی فی سبیل الله کې دا مخصوص خلق دي چې وطن کې ور سره پیسې شته خودل ته نشته او ابن السبیل کې مخصوص خلق نه دي هر مسافر کدا علم مسافری کدا حج مسافری کدا تجارت د دنیا مسافری وطن کې ور سره پیسې شته دلته غریب ته نو تلور کا فریضه من الله دا مقررتیا د الله د طرفه ده الله علیم ده په مصالح او حکیم ده په تقسیم دلته به اعتراض وارد چې سلور د پاره لام استعمال کړي للفقراء والمساکین والعاملین علیه والمؤلفه قلوب او د نور سرور د پاره فی استعمال کوو فی الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل دا ولی جواب دار اشاره وکړه د خبره ته چې دا سلور رستنی د سلور مخکنو نه ډیر مستحق ځکه فی د ضربیت د پاره راځي په دې ضربیت کې اشاره دی خبره ته وښته چې دوی ډیر حقدار دي چې صدقه پکې کې دي ځکه ضرب د صدقې د پاره گویا کې دوی دي دای ضرب ګرځول شوی سیوطی اتخان کې وایي چې لام ذکر نه کول الرقاب چې دا آیت کې په دې باندې چې غلام د شي مالک نه جوړیږي ومنهم الذين او باز د دوینا هغه دي یؤذون النبي چې zarar رسي نبی تا ويقولون وای هو اذن دغه رسول ټول غوګونه دي قل ورته وایا اذن خیر لکم چې دی اوریدون کې د خې خبر استاسو ده یؤمنو بالله باور کوي په الله باور کوي په خبرو د الله او یؤمنو للمؤمنین او باور کوي په خبرو د مؤمنانو ورحمت للذین مهربانی دا کسان لرا امنو منکم چې مان راوړ استاسنا والذین کسان یوزون رسول الله چې zarar رسید الله رسول تا لهم استداغ د پار عذاب علیم عذاب دردناک پدارینو کې دادی بغلط کارو کو نبی علیہ السلام بے ادبی و منافقین وکړه یو ورته مکه ویا لکه څوک به ورسای نو دی به ویل نبی علیہ السلام اوزون ده
ټول غوږونه دی. معنا څه ده؟ بیا به ورته مونږ سو زر وکړو به سو زر مني. ټول غوږونه دی، هر چا خبره مني، هر چا معمولی عذر ورته حکم مني. اوزن عربی کې معنا مونږ وایو دا پلان کې غوږو دی، غوږو هر خبره اوري بس خبره نه ګوري. نبی علیہ السلام بېدبي کوله. اوزن هغه سړي ته وایي چې تصدیق دارې خبرې کوي، هر چا عذر قبلوي. دا ښایسته صفت دی که نه؟ الله ورته وایي اذن خیر لکم، چې دی اورېدونکی د ښې خبرې ستاسو دی، د الله په خبره یقین کوي، د مؤمنانو په خبره یقین کوي. مؤمنان لره رحمت دی. والذین یؤذون رسول الله، هغه کسان چې ضرر رسوي د الله رسول ته په هر نوع چې وي د انواعونه، لهم عذاب علیم، شته د دې دپاره عذاب دردناک په دارینو کې. قتاده او سودی وی منافقین راجمع شیو، جلاس ابن سویدم پکیو، د نبی علیہ السلام بدی بیانا والا. یو پکیو ویل ان کان ما یقول محمد حقا فنحن شر من الحمیر، که د محمد خبری رشتیائی نو منگا د خرونم بدیو، خر منگ نخدی. د انصار یو هلک و نوجوان عامر ابن قیس، هغه د سپکو کاڼه چې زه داسې دومره سړی نه دی، نبي علیه السلام له خبره نه رسه. هغه صحیح مسلمان و، څه غوسه شه دوی ته. هغه ورته والله انما یقول محمد حق وانتم شر من الحمیر، قسم دی چې محمد څه وایي هغه حق دی، او قسم دی چې تاسې رښتیا د خرو نه بدتر یې، خره در نه ډېر ښه. بیا نبی علیہ السلام ته دا هلک لاړه او نبی علیہ السلام یې خبر کړ چې منافقینو داسې وی. منافقین راوغوښتل ولې تاسو ولې داسې خبرې کوئ؟ هغې ټولو قسمونه وخوړل چې موږ نه دي ویلي، دی دروغ وایي دا هلک. هلک ته وایي چې دا ولې؟ هغه ورته وایي قسم دی چې دوی ویلي دي. نبی علیہ السلام د دې مشرانو خبره ومنله او د عامر خبره ونه منله چې هلک وکنه. نو ده به دعا کوله، ویلې به اللهم صدق الصادق وکذب الکاذب، خدای رښتونه چې څوک رښتیا وایي د هغه رښتیا ښکاره کا، د دروغجن دروغ ښکاره کا. دا دعاګانې به یې کولې. الله دا آیت راولې. الله وایي یحلفون بالله، قسمونه کوي په الله، لکم تاسو ته، لیردوکم چې رضا کی تاسې، والله ورسولو، الله او د الله رسول احق و ډېر حقدار دي ان یردوه چې رضا کی دوی هغې لرا. ان کانو مومنین، کچری دوی ایمان لرون کی دی. ان یردوه کی ضمیر یو ضمیر راجع کر الله او رسول ته، اشاره دی خبر ته وکړه چې رضا د الله او د رسول یو ده. علم یعلم، آیا دوی نه پوهېږي انه یقینا شان دا ده من یحادد الله، څوک چې مخالفت د الله کوي و رسول او د رسول د الله، فان له نار جهنم، یقینا شته د ده دپاره اور د جهنم، خالدن فیها، همیشه به یې په دې کې. ذلک الخزي العظیم، دا رسوایي د لویه. یحذر المنافقون، دا خبر ده په معنا د امر سره، ودی ویریږي منافقین. ان تنزل علیهم سورة، چې نازل بکړی چې په دوی باندې سورة، داسې یو سورت، تنبئهم بما فی قلوبهم،
چې خبر بکی دا مومنان بما پاغو خبرو فی قلوبهم چې پزرونو د دوی کې کفر او نفاق ده. قل ورته وایا استهزئوا مسخره کوي مومنانو پسې ان الله مخرجن یقینا الله راوستون کې ده ښکار کون کې ده ماغس تحذرون چې سن تاسو ویریږي چاري صورت نازلې دل دي چې تاسو شناعتونه پکې. نبی علیہ السلام غزوه تبوک کې روانو منافقین مر سره ستلل دنه مخ کې روانو یو بل دې د وګورئ دی وای چې شام او بنگلې بزنی سما حال خو دغه د چې اسونه ور سره نشتا خان ور سره نشتا لس منګه په یو باندې یو په نمبر بسوري دله وګورم. الله تعالی خپل نبی خبر نبی علیہ السلام ټول ودرېږي ټول ودرېدا ورته دا خبرې مولي کړې دي وحی په ذریعہ خبر شو او ته یا نبی الله والله ما كنا فی شیء من امرک مونږ ستا باره کې هیڅ خبره نه کړې ولکن كنا فی شیء مما یخوض فیه الرکب بعض خبرې کړې دي چې دا لاره په لنډه کو دا سورلی وګدره کله مونږه غب شپ هم لګولې نور څه خبرې هم نه دي کړې. الله دا تراولې ولا ان سالتهم کچرت تپوس کې د دینا لا یقولن خما بوای انما كنا نخوض یقینا مونږه ننوتو په دې خبرو کې ونلعبلو بکو. قل ورته وایا بالله یا پالله وایاتی پایتونو د الله ورسولی پر رسول دا اللہ کنتم یی تاسو تستازیون چه استحضا کوئی لا تا تجرو تاسو مشغولی گئی پاو زربان دی قد کفرتم بعد ایمانکم پتخی سر تاسو کفر خکار کڑے دے پس دے اظہار دے ایمان ستاسونا انا پوان طائفتن کمنگا پوکو یوڈلی تسمنکم ستاسونا نعذب طائفتن عذاب بمنگور کو یوڈلیتا بیانهم کانو مجرمین چی یقینا دوی دی مجرمین جرم کون کی. المنافقون والمنافقات منافقان سڑی 300 منافقین والتا مدینہ کی والمنافقات منافق خزی 100 تقریبا بعضهم من بعضی دوی د بعض نور ندی مشابه دی د بعض نور یامرون بالمنکر خلق تامر کئی پا منکر سرا بالکفر والعصیان وینہون من کئی عن المعروف عن الطاعت والایمان ویقبضون ایدیهم اور بنکری دے لاسنا مانا صدقات نہ کئی انفاق فی سبیل اللہ نہ کئی نسوا اللہ خدے پرخی دی فنسیہم نسوا اللہ دوی اللہ ہیر کڑے دے یا نسو ترکو امر اللہ دوی دا خدے امر پریخی دے پنسیہم خدے دوی پریخی دی در رحمتنا. ان المنافقین یقینا منافقان هم الفاسقون دوی خارج دی دا خدے دا طاعتنا. وعد اللہ المنافقین وعد کړی دا الله د منافق سړو سرا او د منافق خزو سرا والکفار د کافرانو المجاهرین نار جهنم د اور د جهنم خالدین بیا همیشه وای پدې کې هي دا جهنم حسبهم کافی دې دی لرا ولعنهم الله لعنت کړی دې په دوی باندې الله تعالی ولهم عذاب مقیم او شتر دوی د پاره عذاب همیشه نه. کالذین من قبلکم پشان دای کسانو چې تاسو نه وړاندیو کانو اشد منکم ډېر سخت تاسو نه قوتن په طاقت کې واکثر اموالا او دوی ډېر اموالا په مالونو کې او اولاد په اولادونو کې فاستمتعوا بخلاقهم هغوی پیدا اخیستې وه بخلاقهم پیسې خپلې فاستمتعتم تاسم پیدا واخلې بخلاقکم پیسې ستاسو کما استمتع الذین لک څنګه چې فائدہ اخیستې وای کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه تیر شوي بخلاقهم پیسې دا وای
وخستم ننوزی پی الباطل باطل کی کلزی پساندائی کسانو خادو چاویم ننوتیو اولائک دا کسان حبتت آمالهم برباد دی عملون ددی پی دنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت کے اولائک هم الخاسرون دا کسانم دو اختاوانیان دی علم یاتهم آیا ندی راغلی دیتا نبو اللذین خبردار دائی کسانو من قبلهم چه مخید دینو چه عبارت دی قومنو دنو علیہ السلام دا قومنا دا دیانونا دا سمودیانونا او دا قوم دا ابراہیم علیہ السلامنا و اصحاب مدین او دا مدین والا قوم دا شعب علیہ السلام والمتفقات او دا اڑاول شویو کلونا دلوت علیہ السلام دا قوم والمتفقات او دا اڑاول شویو کلونا چه الٹا اڑاول شویو اتتهم رسولهم بالبینات راغلیو دیتا پیغمبران دی بالبینات معجزو سرا فما کان اللہ لیظلمهم پس نو اللہ تعالی چی ظلمو کی پدی ولیکن کانو لیکن ودو ینپسهم پخبلو زاننو یظلمون چی ظلم بیکاو بالکفر و تکذیب الرسول وز منافقین پا مقابلہ کی مومنان ذکر کر والمومنون مومنان سڑی والمومنات مومن خزے بعضم اولیاء و بعض دی مددگاران دا بعض نور دی یامرون بالمعروف یامر کئی پنے کئی سرا بالطاعت والایمان یو بل تدتات دی ایمان توسیع کئی وینہون عن المنکر او یو بل منع کئی عن المنکر دا شرک و دا عصیاننا ویقیمون الصلاة پابندی کئی دا مانزا ویوتون الزکاة ورکی زکاة ویطیعون اللہ تابداری کئی دا اللہ ورسول و دا رسول دا اللہ اولائک دا کسان سیرحمهم اللہ زرد چی رحم بو کی پدی اللہ تعالی ان اللہ یقیناً اللہ عزیزا غلب والا دے حکیم دے حکمتن والا وعد اللہ والمومنین وعد کرد اللہ تعالی دا مومن سڑو سرا والمومنات دا مومن خزو سرا جنات دا جنتنو تجری بیگی با منتا تلنارو لاند رونو داغین نهرونا خالدین پیا دوی بامی شئی پدے کے ومساکنا او زایونا داستوگنے طیبتن پاکیزا پی جنات یادن پا جنتنو دا میشو کے وردوان من اللہ اکبر او لکشان رضا دا اللہ نا اکبر و دیر لویا خبر دا ذالک والفوز العظیم دا کامیابی دا لویا یا ایو النبیو ارکل چمخ کے قبائح دا منافقین ذکر جہاد کے حکم دا جہاد دے دی سر جہاد با دا منافقین و سر پلسان جہاد کے منافقین سره نبی علیہ السلام توره نه د استعمال کړي یا ایو النبی ځکه چې بیا به خلک وایي چې په خپلو مرګرو شروع کړه ځکه منافقین خو بظاهر د مسلمانانو سب کې وکړه یا ایو النبی اے پیغمبرا جاهد الکفار جهاد وکړه د کافرانو سره بالسیف والمنافقین د منافقانو سره بالحجه واغلظ علیهم سختی وکړه په دی وماواهم جہنم زید استوگنی دی جہنم دے وبیس المسیر اور دیر بد زید ورتلو دے یحلفون باللہ قسمون خریپ اللہ ما قالو چیدی غلط خبر ندا کریں ولقد قالو فتقی سرا دوی کڑی دا ویلی دا کلمت الکفر خبر دا کفر آغا مخی خبر یادی ونحن شر من الحمیر منگا دا خرون بطریو که محمد حق وکفرو بعد اسلامیم دوی کفر کرے دے وکفرو و ازہر الکفر بعد اسلامیم پس دے اظہار دا اسلام دا دینا وہمو دوی قص کرے و بما پاغس لم ینالو چی دوی نشی رسیدلے آغیتا چی نبی علیہ السلام بہو وجنو دوی دا سی روانو تبوکی دا سی غرد درشانی واللان دی سخت لارو سوالاړو ودلته ودریګو د ازیبت تنگ کو نبی علیہ السلام برازي و دیکه باور کو لاندې پیلړ
الا یهموا بما لم ینالوا وما نقموا دوی بد نه ګڼل د مؤمنانو نه الا مگر دا خبره اغناهم الله او چې خدای دوی غنیان کړي دي او رسول د من فضل د فضل د الله نه فیتوبو کچری دوی توبو باسی عن النفاق یکو خیر اللهم دا بغری دوی تا که توبو باسی دا وردا وردا جلاس ابن سوید بیا توبو ویستخا وَإِيَّ تَوَلَّوْا كَدُوی مخو گرزئی يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عذاب ورکی دیتا اللہ تعالی عذابا علیما عذاب دردناک فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت پا آخرت کی پا دنیا کی با بالقتل والآخرت کی با بالنار وما لهم نبی دویتا پلار دے پزمکہ کی من ولین دوست ولا نصیر و اس مددگار ومنهم باجد دینا من هغه څوک دی احد الله چې خدای سره وعده کوي لینا تا نا کچری خدای مونږ ترا کی من فضل د چې مال دی لنصدقن خامخاب مونږ وباسو صدقه دا غینا ولنکونن خامخاب مونږ یو من الصالحین د نیکی کوونکو نه په اخراج د صدقه کې عبد الله ابن عباس وی رضی الله عنه ثعلبہ ابن حاتب مال شام په تجارت کې ختم شو بالکل غریب شو سخت غربت پر راغی د انصار په مجلسونو کې ناستو او قسم دې که خدای ما ته مال را کړل نو زبا سکو صدقې به تم ورکوم او نیک سړی به جوړې کوم بس خدای دل مال ورک او نبی اسلام ته دعا راته وکړه نبی اسلام ورته بس مال سکه دا غریبي ډېر خشه دی بس نبی علیہ السلام ته دعا وکړه د غړې واخیستي او بس هغه ډېرې دی بس جمعه ته به نه راته بیا به هفته کې یو ځل راته بیا به میاشت کې راته نبی علیہ السلام به تپوس وشي چې ثعلبه څه شوی به ورته ویل مال یې ډېر شوی دی غره کې ګرځي را ګرځي آی نبی علیہ السلام به وفرمایل وایحه ثعلبه ته افسوس زکات حکم راغی نبی علیہ السلام سړی ورولېږه چې ثعلبه ته ووایه زکات ورکړي ثعلبه چې حساب وکړو زما خو دومره کېږي او دومره ګډې کېږي او دومره پیسې کېږي دا څوک ورکولی شي دا ټیکس دی دا زه نه ورکوم سړی هم داسې را چوټي کړ نبي علیہ السلام راغی نبي علیہ السلام وفرمایل وایحه ثعلبه وایحه ثعلبه وایحه ثعلبه افسوس دی ثعلبه ته افسوس دی ثعلبه ته افسوس دی ثعلبه ته نبی علیہ السلام دا خبره وکړه خو ثعلبه د نبی علیہ السلام سره مسله حل نکړه بیا یې سمال راوړو خو نبی علیہ السلام رد کړ نه اخلو ته مزې کوه نبی علیہ السلام دې کې وفات شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته مال راوړ دا وا هغه ته چې نبی علیہ السلام کوم شی رد کړی دی هغه څنګه وال ځ خپل کار کوي الله غ بیان کوي فلما تا مرکل چ الله ورک دیتا من فضل فضل ددنا بخیلو بی دوی بخلو کو پاغه وتولوا دی مخ ګرځاو وهم موردون حال دا چې دی مخ ګرځون کې او د حقنا فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم پس رست کو الله تعالی د دوی پس منافقت پزړونو د دوی کې الی یوم دا ورځ پورې یلقونو چې دی بخدای سره مخامخ کیږي الله دې چې منافقان کشي د قیامت پورې به منافقان بما خلف الله په سبب د دې چې دی مخالفت کړو د وعده د الله ما دا وعدو چې د خدای سره وعده کړی و او بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دوی دروغ ویلي علم یعلم آیا دوی نه پوهیږي ان الله یعلم چې یقینا الله پوهیږي سرهم په پټو رازونو د دوی او نجواهم په پټو خبرو د دوی سر هاي پټه خبره ته وایي چې سړی په خپل سوچي بل چاته لا اظهار نه کړي او نجوا غي ته وایي چې بل سره پټه پټه کوي بل سره شریک کې دي ته نجوا وایي وان الله دین پويږي چې یقینا الله علام الغیوب خو پويږي په پټو خبرو
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ وایي هر کله چې صدقې آیاتونه نازل شو نو موږ په شاګانو باندې صدقې راوړې. یو سړی راغی بلا سیزونه راخیستې دي او نبی علیہ السلام ته راوړل دا صدقه د خپل ځای کې ولګاو. منافقین یو بل ته اشاره کوي دریا کار له وګوره د له وګوره غاسریا ریا کوي ځان خخ سړی کوي. داسې غریب به پکې یو پیمانه د کجورو به راخیستې او را روان به و دته وګوره په دې د جنت ګټي او په دې به داسې کوي کنه هغه پسې به مې استهزا کوله. خدای خوش مقدار ته نه ګوري چې لګا دا کډېره خدای سره ګوري اخلاص. الله تعالی اخلاص ته ګوري چې اخلاص پکې څومره دی. الله وایي دیو جنا حدیث شریف کې چې دی که تاسو د احد د غر عمره سره زرم صدقه کوي د صحابه کجورې وې کجورې صدقې له نشي رسېدلې پرې د چې ښه زړه ستړی کړي بیا ماشومان هم دغه د لوبو وخت دی د درې چغې به وکړي بیا نه راځي او که اوس ورته ووایي چې مه راځه مه کوه نو بیا ورته شیطان ملګری کېږي چې ځان پې غلی کړي نو پوه شو چې دی نه دی خفه چې پوه شو چې تکلیف ورته ورسېدل بیا دې نه پرېږدي. الذین دا منافقان ها کسان دی یلمزون المتطوعین یعیبون المتطوعین چیبون لگئی پاغین تبرکون کو باندے من المؤمنین دا مومنانونا فی الصدقات پا صدقو کی دا فی الصدقات متعلق دے تر یلمزون پوری. والذین ادائی کسانو پسے بنا لگئی لا یجدونا چن مومی الا جودهم مگر طاقت دوی ویسخرون منهم دوی مسخری کئی دائی پسے سخیر اللہ منهم اللہ با مسخریو کی دوی پورے یعنی جزا دا مسخرو بور کی دوی تا. سخیر اللہ منهم مانا جازاهم علی سخریتهم ولهم عذاب علیم اوشتد دی دا پارا عذاب دردناک. دا ولهم عذاب علیم دا عطب دے پر سخیر اللہ ومنهم دوارا جزاگانی دی جو سخیر اللہ ومنهم او دے لهم عذاب علیم. اعتراض دے آغای پہلیے ذکر کردہ اسمی اولی جواب دار آغا متعلق دے دنیا پورے نو آغا برازی لگ لگ پہ استمرار تجددی سرا اور دا عذاب علیم ورطا پہ طریقے دے استمرار سرا دے نو اسمی ذکر کرا چاہی کی استمراری کنا دوام. اس منافقین و انجام ذکر کئی استغفر لهم کتب بخنو غاڑی دوی لرا او لا تستغفر لهم یا بخنو نغاڑی دوی لرا ان تستغفر لهم کچر بخنو غاڑی دوی لرا دا اللہ نا 70 مرتن او یا کرتا فلن یغفر اللہ لهم ہرگز بخنا نکی اللہ تعالی دوی لرا. د نبی یو ځل بخنه څومره لویه خبره ده. نبی چې بخنه چاته وغواړي دا څومره لویه خبره. الله دلته وایي او یا کرته ورته بخنه وغواړي خدای ورته بخنه نه کوي. الله یې دومره غوسه کړی ګورئ. دا ولې په غوسه دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې تکلیف کړی وکړه. پارسی کی چوائی با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار. اللہ تعالیٰ کو خپل حق بخی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیادبی کو نبخی کر. ذالک دا پدے وجہ بیانہم چقینن دوی کفرو باللہ کفر کڑے و پا اللہ ورسولی پر رسول دا اللہ ولا غفران للکافرین واللہ لا یهد القوم الفاسقین واللہ ہدایت نہ کیا قوم تا چ خارج دی خدای د طاعتنا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ
دا اوس داغي منافقینو بیان دی. غزوه تبوک کې د نبی علیہ السلام نه اجازت اخیسته و، مونږ له اجازت وکړه، نبی علیہ السلام اجازت ورکړ، بیا ډېر خوشاله و چې خد او کخ هم ورکړه، حمد او کخ الله بیان کوي. فرح المخلفون، خوشاله دیا کسان چې وروسته پاتې شوي دي عن غزوه تبوک بمقعدهم بقعودهم پناست د دوی خلاف رسول الله وروسته د رسول الله نه، وکریو دوی دا بدګنی یجاهدو چې جهادونو کې بیا اموالهم په مالونو د دوی وانفسهم په نفسونو د دوی فی سبیل الله په لار د الله کې. وقالو دی وی یو بل تعالی تنفروا موزی په الحر ګرمای کې سخت ګرمي وکنه تبوک ته چوتل. قل ورته وایا نار جهنم اور د جهنم اشد ډېر سخت دی حر په ګرمایش کې. لو کانو یبقون کچری دوی پویگی فلیدحکو خلیلا ود خاندی لگا، یعنی دنیا کے بلک خاندی، ولیبکو کثیرا ود جاڑی دیر، یعنی آخرت کے بڑیر جاڑی. جزام بما کانو یکسبون، دا جزا دا په سبب داغی چی دوی سر کسب کری دی من النفاق. فَإِن رَجَاكَ اللَّهُ کچری ترا واپس شي اے پیغمبر الى طائفة منهم یوې ډلې ته د دینا فاستاذنوک للخروج اجازت بغواړي تانا د وتلو چې تراشي نو بیا بس کوي بیا ودته سیب مونږ ته اجازت وکړه مونږ لګي jihad لزو حوال ور سره نه تر اجازت د غوښته چې مونږ ته اجازت وکړه چې نه زو نبی اسی ځانونه ګرم ګرم کوي مونږ له اجازه وکم مونږ وځو. فقل ورته وایا لن تخرجوا معي ابدا، هرگز به تاسو نه وځئ ما سره هیڅ کله، ولن تقاتلوا معي عدوا، جنگ به ونه کوئ تاسو ما سره د دشمن سره، انکم رضیتم یقینا تاسو رضا شوی بالقعود پناست اول مرة اول ځل، فخذو کینئی مال خالفین درستنو خلقو سرا. خالفین سوک دی زنانا سپنگیری ماشومان گوڑیان داغی سرا کینئی بس. ولا تسلی منزمکوالا دن پیس یو منوم ددی منافقینونا ما تچ مرشی ابدا اسکلا. عبداللہ ابن عبی ابن سلول دی وفات زوی د چو هغه ډېر مخلص مسلمان، پلار راس المنافقین و رئیسهم، د منافقین سردار مشر، نبی علیہ السلام ته ډېر تکلیفونه رسول. دا زوی راغی نبی علیہ السلام ته وایي چې قمیص دې راکړه چې پلار له پکې کفن ورکړو، او دیم زما پلار جنازه باندې مونږ وکړه. نبی علیہ السلام ورته ښه. عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام شان لمنې نه ونیو، دا سکه هغه چې دا کول دای کوله تیر خبره ورته ټوله را مخې لګ. نبی علیہ السلام ورته ویلي دا زما مونږ ته فایده نه کوي ځکه کافرو، خو زما دا خوخه دا چې د خپلوان په پدی باندې ایمان راوړي هغوی به خوشحاله شي. یو دیم دار زه به ورته خدای نه بخښنه غواړم، زه خدای منع کړی یم چې وایي تستغفر لهم 70 مره او یا کرته ورته خدای نه بخښنه وغواړم خدای نه بخښي، زه به دا اویا نه ورته ډېره غواړم. نبی علیہ السلام شفقت علی خلق الله، الله دایت نازل کا ولا تصلی علی دین منز مکا پیس یو تند د منافقینو ماته چې مرشی ابدا اس کلا. نبی علیہ السلام دا خمیس خپل ورک او دا ځکه ورک چې د عبد الله ابن ابی ابن سلول بدر په بندیانو کې عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام ترته خمیس ور کړو، ځکه د بل چا خمیس په عباس رضی الله عنہ باندې نه جوړېده، نو د منافق خمیس پکې جوړ شه د خمیس ورکه احسان ور سره کړو، او نبی علیہ السلام به احسان بچاو کنو دا غي بدله به ورکولا، دا بدله ورکړه خپل خمیس ورکو.
ولا تقم على قبری تمو درېګا په قبر ددا قبر مو درېګا د نبی رسول الله عادت دا چې مړې به دفن شو نو په قبر به ودرې دا دعا به کوله نو الله ورته په قبر د دعا د پاره مو ودرېګ په پوښي ګورې دی آیت نه او د متعدد احادیث نه دا ثابت ده چې په قبر مړې دفن شي دعا کول سنت او د جنازې نه وروسته دعا بدعت نو مونږ چې څه سنت دي هغه پرېښي دي مړې دفن شي دعاګانې څوک نه کوي اهتمام یې څوک نه کوي تاسو خیال کړی که او چې کومه بدعت ده د جنازې نه وروسته هغه هم راټینګه کړې ده خدای مو بخښه کښېنه یو ځل الحمد او درې ځله قل هو ووایه دا بدعت هم راټینګ کړي دي او مطلب دا چې سنت هم پرېښي دي د نبي علیه السلام معمول دا دفن نه وروسته به مړي له دعا کول په قبر مو ودرېږه دعا دپاره ولې انهم یقینا دوی کفروا بالله کفر کړی په الله او رسولي په رسول د الله وماتو دی مړ شوي وهم فاسقون په داسې حال کې چې دوی خارج دي د خدای د طاعت نه ولا توجب کا تعجب کې دیوانه چي اموالهم مالونه د دوی او اولادهم اولادونه د دوی انما یرید الله یقینا الله غواړي ایو عذبهم بها چې عذاب کی دوی بها په دې مالونو اولادونو په دنیا کې مال باندې سره عذابېږي سمالیال ته بندي سال ته بندي ساو د دزړه پریشان ہے وتزقن پوسم اور اوزی روحونه د دوی او کافرون په داسې حال کې چې دوی کافرانی وإذا انزلت سورة چې کله نازل شي او سورت پای کې دا یا نامینو بالله چې ایمان راوړی په الله وجاهدوا جهاد کوي ما رسولي د رسول د الله سره استاذن کول التول منهم اجازت غواړي تانا خاوندان د طاقت د دوینا خطاقت والا وای وقالوا ایزرنا منګه پرېګ دا نکون چشپاتی شو مال قائدین د ناس تو سره خذ سره منګه پرې د مشومان سره رزود خوشاله دی بیان یکونو چی پاتی شیمال خوال پید خزو سرا و تو بی علا قلوبیم مهر لگول شو پزرون ددی پا املا یبقون دوی نپویگی لیکن الرسول لیکن دا اللہ رسول والذین آکسانا منو چی مان روڑے ماو دد سرا جادو جادو نکی بی اموالیم پا مالون ددی وان پسیم پزانون ددی اولائک دا کسان لهم الخیراتو دوی دا پارا مناپی دا دارینو دی اولائک دا کسان هم المفلحون دوی کامیاب دی الفائزون بکل مطلوب عد اللہ لهم تیار کری دی اللہ تعالی دوی دا پارا جنتنا تجری چی بئیگی با منتا تیرا نارو لان دی دا ونو داغین نهرونا خالدین پیا میں شبئی پدے کے ذالک الفوز العظیم دا لویا کامیابی دا وجعل معذرون من الاعراب دیکھو آزار د منافقینو ذکر کئی او منافقان د پارا تخویف اخروی ذکر کئی دا بنی غفار یو قوم واغی بارک نازل شوی وجعل معذرون راغ لغ عذر کون کی من العراب د باندې چانونا لیوزن لهم چی اجازت وشي دوی ته قعود کی وقعد الذين ناسیا کسان کذب الله ورسوله الله دروغ ویری دی او د الله پر رسول سيصيب الذين زردا چوبرسی گیا کسان تا کفرو چ کافران دی منهم د دین عذاب علیم عذاب دردناک په دنیا او آخرت اوس کوم خلک د غزوه تبوک نه پاتې دی او هغه رښتیا عذر دی کمزوري دي نو خیر دی کنه لیس علی الضعفاء نشته په کمزور باندې د کډیر سپینګری ولا علی المرضى نشته په بیمارانو باندې ولا علی الذین نپاغچا لا یجدون چپ نمومی ما غسا ينفقون چی وی لګی په jihad کې مال ور سره نشته په خاخ به مجاهدین مالم په خپل لگاو نشته په دې باندې حرجن څه ګناه اذا نسوا لله ورسوله چې کله خیر خواهی کوي د الله او د رسول د الله دلتم د الله خیر خواهی کوي لاړ نشي او زره د خدلته د بل د دین په کار ځان مشغول کی
دوی باندې ګناه نشته. مال المحسنین نشتا په معذورینو چې ناسحین دي من سبیلن س ګناه، سبیل نه مراد ګناه ده. لکه سورة آل عمران 15 یا کې ذالک بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، الته سبیل په معنا د ګناه. والله غفور، الله بخون کې ده، رحیم و مهربان ده. دا یو ډله وا بوکاون ورته وای د جړا والا، وکسانو د انصارونه، معقل ابن یسار، صخرا ابن خنسا، عبداللہ ابن کعب، سالم ابن عمیر، ثعلبہ ابن غنمہ، عبداللہ ابن مغفل او علبہ ابن زید. دی نبی علیہ السلام تراله چې منګ له سراکه چې منګم لاړ شو کنه بار راکه وخ وغیرہ جهاد لاله. نبی علیہ السلام ته ما سره خو سنشته چې تاسو په سواره کم دي، بس هغه پاتې شو خستر ګوي د اوخ کې بیا ولې چې د نبی علیہ السلام نه منګ ولې پاتې شو. الله دې غریبانان ته ګناه نشته کړ ځکه پیاده د تلو ځای خو نه وکړه. ولا علی الذین نشته ګناه پاغي کسانو اذا ما تو کا چراشی تا تا لتحملهم چې تسوار کیا ہوئی قلتا تو توائل آج دوزن مما غصحملکم علی چې تاسو سوار کم پاغ تولو دیو گرزی وعینم سترگی داوی تفیدو بیگی من الدم دوخ کنا حزنن د وجه د غم نه الله یجدو چې وری دوی نمومي ما غس ينفقون چې دوی لګي. انما السبيل یقینا گناہ للذین پای کسانو دا یستاذنون کا چې اجازت غواړي تانه په تخلف کې و مغنیا دوی غنیانی رزو دوی خوشاله دی بیا یکون مال خوالب چې دوی پاتې شي د رستنو خلکو سره چې خزي او بچی دي. وتبع الله على قلوبهم، خدای مهر لګولې په زړونو دا غي په هم لا علمون دوی نه پويږي. یا تزرون الیکم اذا رجعتم الیهم، بیا به عذر کوي تاسو ته اذا رجعتم الیهم چې کله تاسو را واپس شئ دوی ته. نبی علیہ السلام ته خطاب دی خو جمع د تعظیم د پاره. قل ورتوای لا تعتذروا ما تعذر مکوي بالباطل لن نؤمن لكم، مونږه تصدیق نکو تاسو. قد نبأنا الله فتقی سرا مونږه خبر کړی الله تعالی، خبرداري را کړې مونږ ته الله تعالی من اخبارکم د خبرونو تاسو نه. وسير الله وزردا چې وبخي الله تعالی خلق ته عملکم تاسو عملنا، ورسول پیغمبر به خلق ته خي. ثم تردون بیا بتاسو واپس کړی شي الی عالم الغیب والشهاده، ذات ته چې غیب او خبردار دی او بخکار خبرو. فینبئکم پس خبر بکی تاسو بما پاس کنتم تعملون چې تاسو کړی. سيحلفون بالله زرد چې قسمونه بخری په الله لکم تاسو ته. اذن قلبتم الیهم چې کله تاسو را واپس شئ د دوی نه لتوردوانهم د دې د وجنا چې تاسو اعراض کوي د دینا فارجوانهم مخو ګرځوي د دوی نه. انهم رجسون یقینا دوی ګند دي. رجس نجاست باطینی ته وای، نجس نجاست ظاهری ته وای. منافقان مبارک رجس ویلې ده، مشرکان مبارک نجس ویلې. انما المشركون نجس ذکر کو پر ښکارو کم. وما واهم زید استوګنی د دې جهنم ده او جزاء بما كانوا يكسبون، دا جزاء د پای چې دوی څه کسب کړی دي. یحلفون لكم قسمون بخری تاسو ته لتردونهم چې تاسو رضا شئ د دوینا. فإن تردونهم کچره تاسو رضا شئ د دوینا فإن الله لا يرضى، یقینا الله نه خوشالي کی ان القوم الفاسقين، دا قوم نه چې خارج دي د خدای د طاعت نه. باندې چانو ذکر کوي، باندې کې چې کم خلک اوسي کی هغه مزاج کې ډېر سخت، زړه ډېر سخت، د حکمت او د پوهه والا سره نه اوسي. خار کې خډر پوهه خلک کی کنه هغه سره نه اوسي. کتاب او سنت ناوري دیو جنالوسی وی وهم اشبه شیء فی البهائم، سارو سره دی مشابه دي، کار د سارو سره.
او حدیث کې دی حسن د ابن عباس رضی الله عنه روایت کوي من سکن البادیه جفا څوک چې بادیه کې اوسېږي جفا هغه جفاکاری زړه سخت او چې څوک د ښکار پسې ډېر شي نو غافل شي د خدای د ذکر نه او څوک چې بادشاه سره نږدې شي نو په فتنه کې غورځېږي بې فتنې نه پاتې کېږي نو دا د بانډچانو ذکر دی بانډې د اوسېدونکو نو بانډه کې طبیعي خبره د خلکو سره څاروي ګډان اوښان خره غویان نو د هغې څارو د قرب اثر په دې خلکو باندې وشي ځکه مجلس له اثر یې که نه د یو څیز اثر د بل څیز اثر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مبارکو کې دي چې تاسو په مرابض الغنم د ګډو په غوجل کې چې صفای سړی مونځ کولی شي او نبی علیه السلام منع کړې ده په مبارک الابل د اوښانو په غوجل کې مونځ مه کوئ دې نه منع شوې دا منع ولې شوې ده هلته اجازت ولې شوې محدثین ډېرې خبرې ذکر کوي خو یو خبره پکې دا هم ده چې ګډو کې عاجزي ډېره ده نو چې د ګډو په هغې کې ته مونځ کې نو مطلب د ګډې اخلاق به په تا کې راځي اثر به در باندې کېږي عاجزي او خانو کې تکبر ډېر دی دویم کینه پکې ډېره ده چې خبره زړه ته پرېوته نو کلونه کلونه ترې نه هېرېږي نو هغې خویونه به په تاسو کې راشي دا روخانو والا کوچان چې نه دی کې دا دوه صفت یو پکې تکبر ډېر زیات دی متکبرین هېڅ ورسره نه وي خو خبرې د اسمان سره برابر ډېر تکبر دا نور خلک ورته سره انسانان نه ښکاري دویم دا کینه پکې ډېره وي اوښ کې ډېره کینه ده یو ځل یې جزره کې یو خبره واچوله کلونه کلونه تی بیا نه هېري کلونه کلونه پکې ټینګي بخښنه خو نشته د هغوی کتاب چې بخښنه وکړي بس زړه کې واچوي د دې نظایر مونږ ډېر لیدلي دي داسې او اوښ کې هم دا چل دی اوښ بخښنه نه کوي اوښ درته یو ځل غوسه شي نو پرېږدي دي نه منډه در پسې کوي نو الله د بانډچانو کوي چې دوه قسمه خلک دي العربو بانډچان اشد ډېر سخت دي کفرن په کفر کې و نفاقا په منافقت کې و اجدر ډېر لایق دي الله یعلمو بی الله یعلمو چې دوی نه پوهېږي حدود ما انزل الله په پولو د هغه څه چې خدای نازل کړي دي علی رسولي په رسول د الله والله علیم الله پوهه دی بیا حوالهم حکیم حکمتون والا دی په محالهم په مهلت د دوی ای صفتونه د بانډچانو څه دي ومن العرب بعضې د بانډچانو نه من هغه دي یتخذو چې نیسي ما هغه مال ینفقو چې لګوي مغرمه تاوان د خدای لاره کې چې کوم مال ورکوي دا تاوان ګڼي ویتربص بکم الدوائر او انتظار کوي په تاسو کې د گردشونو د زمانې دوائر گردشونه د زمانې اوس به ورکېږي او اوس به ورکېږي او اوس به کمزوري کېږي دا حالاتونه ګوري علیهم په دوی باندې دایرة الصوبت گردشي والله سمیع الله اوریدونکی دی لاقوالهم علیم پوهه دی بافعالهم په کارونو د دوی بانډچانو کې ښه خلک هم شته اوس یې ښه صفت کوي ومن العرب بعضې د بانډچانو نه من هغه دي یؤمنو بالله چې ایمان لري په الله والیوم الاخر په ورځې د آخرت ويتخذ نسی ما غمال ينفقو چې لګئی په الجهاد والصدقات قربات ذریعه د نزدېکت عند الله یا الله تا وصلوات الرسول او ذریعه د دعاګانو د رسول غني الا خبردار ان دا نفقه د دوی یا دعاګانې د رسول الله قربت اللهم دا ذریعه د نزدېکت تدیتا سيدخلهم الله زرد چې داخل بکی دی الله تعالی په رحمتي په مهرباني د دوی کې ان الله یقینا الله غفور الرحیم بخون کې مهربان دی دو خبرې شي خو خلکم پکې استبدم په ځنګل له قسم خلک پکې دا په خوا به مونږ یو کتاب ویلی د فقه مستخلص ورته ویلی تاسو نو اوریدلې مستخلص زمونږ زمانه کې ویل کېده او اخري حالت یو بس بیا ختم شو نو هغې باندې کې یوه واقعه وه په امامت باره کې چې بانډچانو پسې مونځ نه کېږي مکروه دی
تاسو دا ویلی دي د فقه کتابونو چې امامت د باندچی دا مکروه دی وجه څه ده ځکه جهالت پکې زیاتې کې جهالت پکې نه نو اوس زه چې نظر واچم ښه مولین د کوچانو مولین زه چې څومره پیژنم یقینا درته وایم ما ته چې کوم معلوم دي غټ غټ زمونږ مشران هغه ټول دا خلک دي چې مولاتوب یې ښه مضبوط دی یقیني درته وایم او پخوا پکې علم کم نو فقها ویلی دي چې امامت مکروه دی او وجه دا ذکر کړی چې جهالت پکې ډېر دی وایي څه بانډچانو د امام پسې ولاړو امام په اول رکعت کې دا ویل الاعراب اشد کفرا و نفاق بس شاته بانډچي راغی په دې امسا یو څو کوانټه یې په دې سر ووه زمونږ غیبت کې د قوم پرستی پکې ډېره امام خو مونځ خرابه نه کوه زمونږ نه وروسته به ګورو و دې دویم رکعت کې خدای شان دې دا آیت تیره من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر صفت ځای نه باندې ورته شان आवाज وکړه الان نفعک لسا وګوره دستی درته امسا فایده وکړه امسا درته فورا فایده وکړه او مونږ نو سلام نو ګرځول مانځه کې ورته ویل الان نفعک لسا نو امام سره داسې کارونه کوي نه جهالت یې پکې نو بیا د دې کوچانو امامتي دا ډېر سخت کار دی سمه غلامي ده مړی وشي نو 3 ورځې به ورته ناست هغه دعاګانې به ورته کوي او مړي ته به ورسره ناست او قصې دي ډېره سخته امامتي ده او درته ملا ټیم پوره دی ورځه پې دا نه ده چې تا ته انتظار وکړي ټیم له به هغه ګوري تا ته به وایي ورځه پې که نه او صاحب میب ورسره نشته ملا ورته تش وایي چې دا نه چې ملا صاحب میب نشته صحیح شو نو الله وایي والسابقون الاولون مخکنی الاولون اول په هجرت او نصرت کې فی الهجرت والنصرت من المهاجرین والانصار د مهاجرین او د انصارنا والذین کسان اتبعوهم چې د دوی پس تابعداري کړې ده بإحسان پنی کو کارونو کې رضی الله عنهم الله رضا دې د دینا او رضوانو دی بخوشاله د الله نه وعد لهم تر کړی الله دې د پاره جنتونه چې بېږي بالان دې روانو د دینه نهرونه خالدین بیا همیشه به پدې کې ابدا تل ترتلا ذالک الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده دا مهاجرینو ذکر ده او د انصارو سابقینو د مهاجرینو نه سابقین څوک دي سید بن المسیب وایي هم الذین صلوا الی القبلتین دواړو قبلو ته چې مونځ کړي هغه سابقون دي عطا ابن ابي رباح وایي هم اهل بدر دي شابی وایي دی اهل د بیعت او رضوان دي محمد ابن کعب وایي دا جمهور صحابه دي او بعضی وایي چې دا هغه دي چې هجرت نه مخکې مسلمانان شوي دي او د انصارو نه سابقون څوک دي انصارو نه سابقون هغه دي چې د نبي علیہ السلام سره لیلة العقبة الاولی بیعت کړی په اول عقبه کې دا 6 کسان بیا په دویم عقبه کې 12 کسانو بیا دریم عقبه کې او دا اویا سړیو دا سباق الانصار دي انصار کې د ټولو نه مخکې دلته اعتراض دی ټول قرآن کریم کې جنتیان ذکر کیږي نو جناتن تجری من تحت الانهار دی صورت کې تحت الانهار راغی من ور سره رانغی دا ولی جواب دار صحابه او جزا دا جنت د صحابه او ذکر دی من خود تبعیض د پاره راځي نو دلته تبعیض مناسب نه و لاندې به ډېر نهرونه وي دوی ښه جزا دا چې من تبعیضي رانیس صحابه او شان بارک نو عام مومنانو بارک وممن حولکم هغه چې چاپېر ستاسو نه دي من الاعراب د بانډچانو منافقون هغه منافقین دي جهینا اسلم اشجاع او غفار قبیله ومن اهل المدینه او د مدینه والاونا
مردو هغه دي چې کلک سوي دي علی النفاق په منافقت باندې. لا تعلمهم تاسو نه پیژنئ هغوی، نحنو نعلمهم مونږ هغوی پیژنو. سنعذبهم زرد چې مونږ به عذاب وکړو مرتين دوه کرتا، ثم يردون بیا به واپس کړی شي الی عذاب عظیم، عذاب لوی ته چې اور دی. واخرون اعترفوا بذنوبهم او نور هغه دي چې اقرار کړي په ګناهونو د دوی خو خلطو ګټ کړي دي عملا صالح دا ګناهونه د عمل صالح سره. واخر سیئا نور اعمال بد کړي. اصل الله قریب ادا چې الله یتوب علیهم چې رجوع وکړي په دوی. ان الله غفور رحیم، الله بخون کې مهربان دی. و کسانو دا و پکې داسې و چې ځانونه د جومات دستنو پورې تړلي وو، تبوک ته نه وتللي. چې نبی علیہ السلام راغی جومات ته وکړه داخل شي چې وی کتل دوی پکې ځانونه تړلي وو. تپوس کې دا ولې وایي داسې چل دی. نبی علیہ السلام ته خزه زم نه خلاصوم چې الله راته حکم نه کړ. الله حکم وکړ، نبی علیہ السلام بیا خوشی کړ. بیا دې زمونږ ټول مال صدقه کې والا. نو الله نبی علیہ السلام ته نه تاسو مال سره زما کار نشته. الله ورته حکم راوړي، خذ واخلا من اموالهم د مالونه د دینه صدقات طاهرهم چې پاک کې دوی لرا او تزکیم صفایو کې تزکیو کې د دوی. وصلی علیهم دعاو ک دوی تا. ان صلاتک سکن لهم یقینا دعا ستا آرام دې ذریعہ د آرام د دوی لرا. صدقه واخلا بیا ورته دعا وکړه. نبی علیہ السلام خدا صدقه ځان لنا خسته کړه، ځکه پیغمبران له صدقه نه ده جایزه. دا خو د اجتماعي کارونو لپاره خسته کنا. اجتماعي کار د لپاره چا صدقه درکړه، مدرسې د لپاره یا جمعات د لپاره چا صدقه راوړه، نو دعا ورته کوي. ګورې د دې آیت نه ثابت ده ان صلاتک سکن لهم. دا دعا به ورته وروسته کې کنه. کنه دا فائدہ خو ځان له وکړه کنه. صدقه کوي ځان له فائدہ ده کتاله فائدہ خو ځان له ده. خدا دې په دین کار کې خو ستا تعاون وکړه کنه. تا چې کم کار شروع کړی دی هغه آبادی کې خو تا سره ملګری دی کنه. د دین په اجتماعي کار کې ستا ملګرتیا کوي، نو فائدہ خو اگر چې هغه له ده، خدا ته چې په ثواب کې لګیا خدا در سره د هغه تعاون شه کنه. نو ځکه ورته دعا کوه. والله سمیع، الله اوریدن کې دی، علیم پویا دی. علم یعلم آیا دوی نه پوهیږي ان الله یقینا الله ويقبل التوبه توبه قبلی ان عبادی د بندگان د دنا و یاخذ الصدقات او قبلی صدقی وان الله یقینا الله هو التواب توبه قبل انکه دی رحیم مهربان دی. وقولوا آیات توبه کون کو تعملوا عمل کوي پس یار الله عملکم زرد چوخی الله تعالی عمل تاسو خلق لرا. ورسولو رسول د الله والمؤمنون مؤمنان. وستردون زرد چتا سب واپس کړی شي الی عالم الغیب والشهاده ذات ته چې په غیب او خبرداري او په شهادت حاضر او خبرو. وینبئکم تاسو به خبر کی بما پاس کنتم تعملون چې تاسو کړی دي. واخرون نور خلق دی چې د تبوک نه روسته پاتې شوي دي مرجون لامر الله، روسته شوي دي د خدای حکم ته چې خدای حکم دی بارکه سده. اما یعذبهم یا بخدای دوی ته عذاب ورکي او ما یتوب علیهم یا برجو کی پاغي باندې. چا درې کسان دي کعب ابن مالک، هلال ابن امیہ او مراره ابن ربی. والله علیم الله پوهه دی، حکیم دی، حکمتون والا دی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین. دا د منافقینو ذکر کوي. بنی عمرو ابن عوف مسجد قباء جوړ کو. نبی علیہ السلام ته خبر ولېګو چې راشه برکت د پاره په کې لګ مونږ وکا. نو د دوی ورونه خبر شو بنو غنم ابن عوف قبیله هغه موږ بم جمعه جوړ کو. نبی علیہ السلام ته خبر ولېګو چې راشه چې مونږ پکې وکي. او ابو عامر راهب بم پکې مونږ کوي چې کله د شام نراش
ابو عامر راحم هغه سړی و چې رسول الله ته د احد په ورځ ویلي و زه چې هر قوم پیدا کم چې تا سره جنګ کوي زه به هم در سره جنګېږم زه به ستا سره چې څوک جنګېږي د هغوی سره به ملګری یم حنین پورې د نبي علیه السلام سره جنګ کو نو بنو غنم قبیله مسجد جوړ کو د مسجد قباء خواته او نبی علیہ السلام ته ویل مونږه جمعه جوړ کړی دی اگر چې مسجد قباء ته نږدې دی خو څه خلک مریضان یا تکلیف ورته وي نو هغوی به ترې استفاده کوي راشه مونځ پکې وکړه نبی علیہ السلام ورته ویل زه خو روان یم په سفر تبوک ته چې کله واپسی کې راشم نو زه به انشاءالله پکې مونځ کوم هر کله چې نبی علیہ السلام د تبوک نه را واپس شو دوی ته تپوس وکړه زموږ جومات ته راشه الله دا آیت نازل کړه والذین کسان اتخذوا چې جوړ کړی دی مسجدن مسجد ضرارن د ضرر د پاره دا اتخذو د پاره مفعول له دی و کفرن د کفر د پاره چې د کفر مشورې به پکې کوي و تفریقا بین المؤمنین او د دې د پاره چې جدایي پیراولي د مؤمنانو په منځ کې و ارشادن او د دې د پاره چې دی جمعات کې انتظار وشي لمن د هغه سړي حارب الله ورسوله چې د الله او د الله د رسول سره جنگ کړي چې ابو عامر راهب دی من قبل مخکي ولا يحلفن خامخا قسمونه کوي نردنا زمونږ اراده نه ده الا الحسنى مگر د ښې خبرې چې مونځ دی جمعات کې مونځ وشي والله یشهد الله گواه دی انهم یقینا دوی لکاذبون خامخا دروغ ویونکي دي په قسم کې د دوی مقصد دا نه دی چې د جمعات کې دي مونځ وشي مقصد یې څه دی چې غلطې مشورې پکې کوو دې ته مسجد ضرار وایي مساجد لفظ قرآن کریم کی جمع مفرد 28 کرتا ذکر شوی ماده 92 کرتا ذکر شوی مسجد معنا قرآن کریم کې په وو طریقو سره ذکر شوی دا الوجوه والنظائر د دامغانی کتل سید باب خطیب شربینی وای کل مسجد بنا مباحتا ورياء وسمعتا او لغرض سوى ابتغاء وجه الله او بمال غیر طیب و ملحق بمسجد الدرار هر جمعه چې جوړ شي په خار د پارا د ریا د پارا ځان خودنې د پارا یا د غرض د پارا چې د خدای د رضا نه سوای یا په حرام مال جوړ شي نو در مسجد زرار سره تړلې ده دې ته مسجد زرار وایي الله نبی علیہ السلام ته حکم کوي لا تقم تمودرېږه فيه پدې کې ابدا اس کله د مانځه د پارا نبی علیہ السلام حکم وکړ دوه صحابه وتا وحشی او مانتا مان ابن عادی ته او نور کسانو ته چې لاړ شي دا جمعه راو غرځوي هغه راو غرځاو ویسوځاو او په دې ځای ډیران جوړ کړي چې خلک پکې غندونه اچي لمسجد خامخا جمعات اوس چې بنیاد خودل شوی دی ال تقوا په تقوا چې مسجد قباء دی من اول یوم دا اول ورځنا حق ډیر حقدار دی ان تقوم پی چې ته پاغي کې ودرېږي دغه ای بنیاد رسول الله رفیه رجال پدې کې سړی دی یحبون ان یتطهروا دا خو خی چې خصپاشي استنجاو کې په لټو بیا او به استعمالي والله يحب المطهرين الله خو خی پاکیزگی حاصلون کی اين صحابه نبی رسول الله تاسو که اهل قبانا تاسو د صفای خدای صفت کړي تاسو کې سدي وای موږ استنجا په لټو کو نو بیا او به استعمال افمن آیا هاسوک اسسا چې اخی بنیانو بنیاد د دې جمعه تعالی تقوا په تقوا من الله د الله د طرفا ورزوان پر زامندای خیر آیا دا سړی غره دی امن او که هغه څوک اسس چې اخی بنیانو بنیاد دغه علی شفا جرب نهارن پغاړه د کندې او نړیدون کې پنهار بی نو اونړیږي دا غاړه د کندې به سر د جوړون کی پینار جهنم په اور د جهنم کې دا سیدا لکه یو سړی د غاړې په کندای او دا کندم د سی چې د وبو
د سین په خوا کې او د اوبو نړولي دا بیخي او ته پرې دلته آبادي وکړې نو چې ته آبادي کې آبادي به دې هم وغورځېږي ته به هم په دې اوبو کې ور وغورځېږي دغه شان د دوی جومات دی جوړونکی هم کافر دی او دا جوړول هم ښه نه دي کړي نو بس دستي چې دی مړ شي نو به د جومات ورسه به ختم شي دوی به دوزخ ته ور وغورځي والله لا یهدي القوم الظالمین الله هدایت نه کوي قوم ته چې ظالمان دي لا یزال بنیانهم الذی بنوا همیشه به آبادی د دوی هغه چې دوی جوړه کړې ده ریبتن دا بشکی فی قلوبهم په زړونو د دوی کې الا ان تقطع قلوبهم مگر که غوڅ شي زړونه د دوی والله علیم الله پوهه دی حکیم د حکمتونو والا دی اوس بشارت اخروی ذکر کوي مجاهدینو لرا ان الله اشترى یقینا الله اخیستی من المؤمنین د مؤمنانو نه انفسهم ځانونه د دوی واموالهم مالونه د دوی بان لهم الجنه چې یقینا شته د دوی لپاره جنت یقاتلون فی سبیل الله دوی جنگ کوي په لار د الله کې پیقتلون خلق وجنی او یقتلون او دوی وجلی شي وعدن علی وعده کړی د الله تعالی دوی سره وعده په دې باندې حقا ثابت ده په تورات کې او په انجیل کې او په قران کې ومن او پاسوک دې خپور کون کې به دی په وعده داغي من الله د الله نه فاستبشروا خوشاله اوسئ ببیکم الذی استاسو په خرید او فروخ الذی غا بایاتم بی چې تاسو خرید او فروخ کړي پاغي وذالک هو الفوز العظیم او دا لویه کامیابی ده دا خلق دی التائبون چې توبه وستون کی دی العابدون عبادت کون کی دی الحامدون دا الله صفت وین کی دی په نعمت د اسلام السائحون روزدار دی السائحون الصائمون ځکه نبی رسول الله فرمایي سیاحت امتی الصيام یا سائحون مراد طالبان دی طلبه العلم وللنهم یسیحون فی الارض دی پزمکو کی ګرځي او اتاو یسائحون هم الغزاة المجاهدون فی سبیل الله ذکر نبی علیہ السلام فرمائی ان سیاحت امتی فی الجهاد فی سبیل الله زما د امت چکر وهل په جهاد کې الراکعون رکوع کون کی دی الساجدون سجده کون کی دی الامرون امر کون کی دی بالمعروف پنیکو کارونو والناون امن کون کی دی ان المنکر د بدینا والحافظون حفاظت کون کی دی لحدود الله د خدای اوامر او نواهی لرا وبشر المؤمنین وزیر ورکا ایمان لرونکو لرا دا نبی رسول الله بارک نازل سے باز وی ابو طالب حوالے سرا ما کان للنبی ندی مناسب نبی لرا والذین کسان لرا منو چی مان را وړه ان یستغفروا للمشرکین چې بخنه غاړي مشرکان لرا ولو کانوا لقربا اگر که خاوندان درشتي من بعد ما تبین لهم پس داغینا چې ښکار شي دوی لرا سور د ښکار شي دعوت ښکار شي انهم اصحاب الجحیم چې دی خاوندان د دوزخ دي یا ماتو علی الشرک بیا ورته ګور سو دغه نه دی پکا دعاګان اوس سوال دا چې ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار کافر لکولا نو جواب کوي هغه وعده پلار سره کړو چې لاستغفرن لک خدای نه برته بخنه غواړ ای وادي په بنیاد ابراهیم علیه السلام خو ورته دعاګانې کولې چې کله کافر مړ شنو بیا ورته پرې خو ده وما كان استغفار ابراهيم ان وبخنا د ابراهيم عليه السلام پلار تا الا موعده مگر د وعده د وجنا وعده یا او چې دا وعده کړی و ابراهيم عليه السلام یا او د پلار سره چې لاستغفرن لك فلما تبين له ورکر چې کار شو دتا په دې حد وهي ان وعدو لله چې خدای دشمن دی به يموت کافرا تبرأ منه بیا د بیزار صداغینا ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لا اواه ډیر رحم کون کې او حلیم صبرناک وما كان الله ند الله تعالی ليذل قوما چې بیلار کې هیڅ یو قوم بعد از هداهم الله پس داغینا چې الله برابر کړی دی دوی ته حتا یبین لهم تر دې چې بیان کې دوی ته ما وس یتقون چې دوی ته ځانو ساتي چې مناهی دي دا به بیانای ان الله یقینا الله تعالی بكل شیء علیم پارسیس پوهه ده ان الله یقینا الله له ملک السماوات دلرا بادشاہی د اسمانونو د ازمکو
یحیی ژوندي کول کوي و یمیت مړه کول کوي وما لکم نشته تاسو ته من دون الله ما سوا د الله نه من ولی نه هیڅ دوست ولا نصیر او نه مددگار لقد تاب الله بتقی سرا رجوع کړه الله تعالی په نبی علیہ السلام باندې والمهاجرین په مهاجرو والانصار په انصارو الذين غو باندې تبو چې تابعداري د نبی کړي وا بیسات الاسرت په سخت سات کې سخت سات نه غزوه تبوک مراد سختی پکې سوا لس په یو وخو لس له یو خور کړو او توخی سوا چې کجوري وي او دومره سختی او لوګه وا چې اخره کې یو کجوره به دوه تنان باندې نیمه به یو لور کړ نیمه بل دا خوري دا سخو من بعد ما پس داینا کاد یزیو چې قلیبا چې کاغش سی قلوب فریق منهم زړه د ډلې د دوینا ثم تاب علیهم بیا الله رجوع کړ په دوی انه یقینا د الله بهم په دوی باندې رؤوف مهربان دی رحیم رحم لرونکی وعلى الثلاثه الذين خلفوا پای درې کسان الله رجوع کړ توبه قبول شوا خلفوا چرست پاتې کړل شیو دا درې کسان څوک کعب ابن مالک مراره ابن ربیع او هلال ابن امیہ دی د غزوه تبوک نه پاتې شو مخلصین مؤمنان کعب ابن مالک شاعر او ډېر فصیح بلیغ د خپل واقعه ذکر کوي د حدیثو کتابونو کې په بلیغ انداز کې سړی ډېر متاثر دی وای چې نبی علیہ السلام تبوک ته په یو وخت کې هم ما سره دومره اسباب او سامان نه لکه په دې وخت کې چې راته 100,000 نه او باغونه د کجورو پاخو او زمونږ د ټول کالم دې دستر کې او ما ویل چې زما سره اسم شته ار سره برابر دي نو چې دوی لاړ شي او زی پورې به مزل وکي زه به ورپسې ورشم بد نن به ورځم سبا به ورځم بله ورځ ایسته پاتې شو خو چې پاتې شم چې مدینې ته مې وکتل مدینه کې صرف سپینګیري پاتې و ماشومان پاتې و ښځې پاتې و منافقین پاتې اوهو ډېر وحشت مې محسوس کو ځان راته ډېر یوازې معلوم شي چې دا مې څه وکړو خو بیا څه نه کېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی د غزوه تبوک نه واپس منافقین چا به یو شان دروغ ویل او چا به بل شان نبی علیہ السلام ورته ویل زه صحیح شو هیڅ خبر نشته معاف کوه نو ما ویل زه چې چا سره مخامخ کېږم دا څوک دی دا د دنیا بادشاه نه دی د دنیا مالدار سړی نه دی چې زه ورسره دروغ او اخوا دېخوا خبرې وکړم زه چې خلاصېږم صرف په رښتیا او به خلاصېږم دته د الله د طرفه وحی راځي دا دواړو جهانو سردار دی دته به زه صرف او صرف رښتیا وایم وای ما ورته صرف رښتیا خبره وکړه چې د خدای پیغمبر هېڅ هم نشته هر څه برابر عذر مې هېڅ هم نشته خو پاتې شوی یم ما د خدای نه راته معافي غواړم نبی علیہ السلام راته چې زه لاړ شه خدای ستا باره کې ما ته څه نازل کړه نو بس هغه به زه هېڅ هم نشم وای ما تپوس وکړه چې یاره زما په شان نور څوک شته که نه وای چا راته دا دوه کسان وښوده چې دوی هم دي مراره ابن ربیع او هلال ابن امیہ نبی علیہ السلام حکم وکړه چې د دې دریو تنانو سره دی څوک خبرې اترې نه کوي هېڅ چا به را سره خبرې نه کوئ ما به خلکو سلام اچاو خلکو به شونډې روح خوځولې چې زما مخ به دی خوا چې چا وعلیکم راته په تیزه نه وی چا را سره لاس نه میلاوه چا راته کتلم نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته به زه تلم جومات کې به مې مونځ هم کوم خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به ما کتل نبی علیہ السلام به ما نه سترګې اړولې بل طرف ته به یې کتل ما طرف ته نه کتل و ډېر وحشت مې محسوس کو دا دنیا را باندې ډېره تنګه شو ډېر خپه څلوېښت ورځې په دې کې تېرې شوې خو سمې د قیامت ورځې وي او زه خفه په دې وم چې هسې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې وفات شي نو بیا به زمونږ خبره څوک ومني بیا به تر مرګه پورې زمونږ جنازې له به څوک نه راځي زمونږ به څوک دفن کوي دا غم را سره
مسلمانانو په مقبره کې به مونږ نه پرېږدي څوک، دا ویره را سره وه. څلوېښت ورځې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې دوی ته خبر ورولېږئ چې ښځې دې ته جدا شي، ښځې دې هم ورسره خبرې اترې بندي. وایي ما خپلې کور والا ته ویل چې زه پلار کره لاړه سم تر څو چې د الله د طرفه څه فیصله نه وي راغلی. هلال ابن امیه دی سپین ږیری او ډېر ضعیف او د اجازت وغوښته چې زما خدمت مې څوک نشته. نبي علیه السلام ده ته اجازت وکړه چې زه تا سره دې پاتې شم. زه یکې تنها کور کې پاتې شم او سات را باندې نه تېرېده. جماعت ته به راغلم بس جماعت کې به را سره چا خبرې نه کولې، کوڅو لارو کې به را سره چا خبرې نه کولې. ډېر یو دا ځمکه را باندې ده، خدای ډېره تنګه شو. بازار کې روان چا آواز وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی؟ ما ورته ویلې زه یم. څه وایې؟ غسان بادشاه دا خط را کړی، عیسایي بادشاه و د غسان. چې ومې کته هغه پکې لیکلي وو چې زه پوه شم چې صاحب ستا ته غوسه شوی دی او ته خو ډېر معزز سړی، مشر شاعر بلیغ راشه موږ به د استقبال وکړو او موږ به تا ته ډېر قدر درکړو، موږ ته راشه هېڅ پروا مه کوه. ما چې دا خط وکتو نو ډېر په چغو چغو مې وجړل چې ښځه اوس داسې شم چې کافر ما ته دعوت راکوي چې موږ له راسه. دا خط مې په اور کې واچو، د ډېرې غوسې نه مې ایسته اوس. خدای له به مې دعا کولې چې خدایا دا به څه کېږي. 10 ورځې نور یم پوره شوې، 50 ورځې شوې. یو ورځ یو ناست یم په کور کې، د سلی جبل سلی د طرف نه آواز وشو چې یا مالک یا کعب ابن مالک ابشر. چغه مې واورېد، سحر ټیم دی، ډېر خوشحاله شم چې کار وشو. ابشر دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پېشمني ټیم کې وحی راغلی ده، زمونږ توبه قبوله شوې. او سار مانځه کې نبی علیه السلام صحابه ته دا ویلي او بدل ته د خلکو را منډې کړې چې ما خبر کړي. زه د سجده باندې خدای ته پرېوتم او د ډېرې خوشحالۍ نه مې وژړل او دا زیری ورکوونکی چې راغی خپل بدن نه مې جامې وویستې قیمتي، هغه مې دله ورکړې په زیري کې چې دا واخله. او په منډه منډه جومات ته رالم نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشحالۍ نه مخ داسې و لکه د 14مې سپوږمۍ چې څنګه پړقي. او اولنې صحابي چې ما ته راپاڅېده وایي زما احسان اوس هم یاد دی، طلحه رضی الله تعالی عنه ما ته غېږ راکړه، مبارکي راکړه چې مبارک سه. او ټول صحابه به بیا راتل، ماله به مبارکیانې راکولې. وایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره میلاو شوم، نبی علیه السلام موسکی و او ډېر خوشحاله و. ما ته ویلې ابشر زیری واخله قبول که. وایي ما ورته چې قربان څومره مال زما یې دې خوشحالۍ کې دا ټول صدقه کوم. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې نه ټول مه صدقه کوه، څه پرېږده ځان له څه صدقه که. نو الله تعالی فرمایي وعلى الثلاثة الذين خلفوا، او الله رجوع کړه په هغې 3 کسانو باندې خلفو چې وروسته پاتې شوي وو د غزوه تبوک نه، حتی اذا ضاقت علیهم الارض، تر دې چې تنګه شوه په دوی باندې ځمکه، بما رحبت سره د پراخوالي د دینه. با په معنا د ما سره ده، ما مصدریه ده، رحبت په معنا د رحب سره، ما رحبها سره د پراخوالي د دینه دا ځمکه را باندې تنګه وه. هېڅ ځای راته نه و چې اطمینان پکې راته حاصل شي. وضاقت علیهم انفسهم، تنګ شوي په دوی باندې ځانونه. وظنوا دوی ګمان دا و الله ملجا من الله، د دوی یقین دا و الله ملجا چې نشته ځای د نجات من الله، د الله د غضب نه الا الیه، مگر دی الله طرف ته، الا الیه الا استغفاری. ثم تاب علیهم، بیا الله رجوع کړه په دوی باندې پس د 500 ورځو نه، لیتوبو دې دپاره چې دوی توبه کوونکو نشي. ان الله یقینا الله هو التواب، توبه قبلونکی دی، الرحیم مهربان.
یا ایو الذین آمنوا یا ایمان والاو اتقوا الله د خدای نه ویریږئ په ترک د معاصیو وکونو شیء مع الصادقین د نیکانو د رښتیا ویونکو نه د نیکانو د خدای نه ویریږئ او د نیکانو سره ملګري شئ د صادقینو سره ځکه اجتماعیت کې ډېرې پیدې دي د نیکانو سره ایمان حفاظت بم پدې کېږي چې صادقینو سره مایتی ما کان لأهل المدینة ندی مناسب مدینه والا او تا ومن حق چاہتا حولهم چې چا پیر د دوی ندی من العرب د باندې چانو نا ان يتخلفوا چې دوی رست پاتشي الرسول الله د الله د رسولنا ولا دعوت ندی مناسب يرغبوا ان يرغبوا چې خپل ځانونه خوخ کی بیان پوسیم ځانونه د دوی ان نفسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چاری تکلیف کی او د آرام کی ذالک دا په دی وجہ بیانهم لا یصيبهم چې نرسی دوی تعظمون تندا ولا نسب نو نستړیا ولا مخمسه نلوغا فی سبیل الله د الله لارک ولا یتعون نپیمالی موتیان زید گرزیدو یغیز الکفارو چی کافران پی غوسه کیگی ولا ینالونا نرسیدوی تامنا دوین د دشمن نا نیلن ستکلیف اللہ کتب لهم مگر لکل کیگی دوی تا پدے باندے عمل صالح ان اللہ قینن اللہ لا یدیو نزائقی اجر المحسنین اجر د احسان کو ان کو ولا ينفقون ان لگئی نفقتا صغیرتا نفقا وڑا دا اللہ لارکی ولا کبیرتا نلویا ولا یختون نغسی وادیا سحرا الا کتب لهم مگر لکل کی دویتا لیجزیهم اللہ دید پارا چی جزاور کی دویتا اللہ تعالی احسن ما کانو یعملون خیست دا غینا چی دویو چی عمل بیکاو وما کان المؤمنون لینفروا کافا دیات کې دوه احتمال دي یو دا چې دا کلام دی ابتدائی مخکې جهاد سره څه تعلق نشته دیمدار چې دا د باقی احکام د جهاد نه لري که مخکې سره تعلق نشي نو بیا به معنا داسې چې دا مناسب نه ده چې ټول اوزي جهاد لا یا بل سلام لکه دا چې مناسب نه ده چې ټول علم ته وځي ځکه بیا به د زندګۍ کارونه به څوک کوي د دنیا او که چېرته مخکې سره تعلق شي نو معنا به داسې شي چې کله نازل شو هغې خلکو باره کې جهاد نه پاتې و نو ټولو خلکو به کوشش کوو چې مونږ وځو نو الله هدایت راولېږه نه هرې فرقې نه دی اره ډلې نه دی لګ لګ وځي نو یو غټه ډله به ترې جوړه شي هغوی دې وځي نور دې پاتې شي دین دې زده کوي چې هغوی راشي نو دا خلکو به دین زده کړی هغوی له به وروښي یا دا علم دپاره دې لږ خلک وځي نور دې پاتې شي نور کارونه دې کوي هغوی به دین زده کړي دې نور له به بیا وروښي وما کان المؤمنون ندي مؤمنان لینفروا چې وځي کافه ټول فلولا نفر من كل فرقه فهلا نفر من كل فرقه پس ولی نوزی دارې ډلې نه د غټ جماعت نه منهم د دوی نه طائفه وړوکې جماعت یتفقهوا دې دپاره چې پوهه حاصله کړي په دین په دین کې ولینذروا دې دپاره چې ویرئ قومهم قوم د دوی اذا رجعوا الیهم چې کله را واپس شي دوی ته لعلهم د دې دپاره یحذرون چې دوی ځانونه بچ کړي دسشینا ما یجب اجتنابهم آغا چدائی نا اجتناب ضروری دے یا ایو الذین آمنوا ید ایمان والاو قاتل الذین جنگو کئی کسان سرا یلونکم چتاست نزدیدی من الکفار دا کافرانونا ولیجدو فیکم غلظا و پیدا دی کی پتاسو کی غلظا شدت سختی وعلمو پوشی ان اللہ خینن اللہ مع المتقین سرد متقیانو دے بالنصر والغلبہ وہ بشارت دے مومنانو تا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نو چکل نازل کرسی او سورت وَمِنْهُمْ بَعْضِ الَّذِينَ مَنْ حَقَ دی یقولو وائی ایکم کم یو دے پتاسو کے زیادتو چی زیاد کدی سورت دلرا حضی دی سورت ایمان
اما الذین پزا کسان آمنو چی ایمان راوړې پزادتهم ایمانا زیات کی دوی لره ایمان په اعتبار د مومن به سره وهم یستبشرون او دوی خوشاله په نزول د صورت سره بنزولها یستبشرون معنا یفرحون زجر او تخویف منافقین ہوتا واما الذین کسان فی قلوبهم چې پزرون دوی کې مرض د منافقتی فزادتهم دا صورت زیاد کی دوی لرا رجسن کفر الی رجس مذموما الی کفرهم چې پیوسته به د دوی د کفر سره وما تمرشی وهم کافرون او دوی کفر کوونکی اولا يرون یا دین ګوري انهم چې قینند یفتنون فتنه کې چول کیږي فی کل عام پر کال کې مرتين یوزل او مرتين یا دوزلا ثم لا يتوبون بیا توبه نو باسی ولا هم یذکرون او نسیت اخدی وإذا ما انزلت سورة نو چکر نازل کړي شي سورت نظر بعضهم الى بعض ګوري بعضی د دوی بعض نور لرا اشارو سره هل يراكم من عدن آیا ګوري تاسو څوک یو بل ته اشاره کوي چې دی خو نه لیدل یعنی زمون خبرې دی پکې سمن سره په بیا واوړي د نبی علی السلام د حضور نا سره په الله قلوبهم الله اړولې دي زړونه د دوی عن فهم القرآن د قرآن د پوینا بیانهم قوم چې داسې یو قوم دی لا يفقهون چې نه پوهیږي لقد جاءكم رسول من انفسكم فتقي سره راغله دي کې عادت ترغیب د پاره د اتباع رسول فتقي سره قسم ده تاسو راغله د رسول من انفسكم د جنس د تاسو نه عزیزن علی سخت په د باندې ما وسانتم چې تاسو تکلیف کې اچي حریصن علیکم ډیر مینه کوون کې د علیکم معنا علی ایمانکم تاسو په ایمان راوړلو بالمؤمنین خاص په مؤمنانو رؤوف مهربان ده رحیم رحم لرون کې فین تولوا کچری دوی اعراض کو مخ او ګرځاو فقل ورته وایا حسبی الله کافی دې مال الله لا اله نستبل معبود موجود الا هو مگر دا یو الله دې علی توکل تو خاص په الله زبر وسکم وهو رب العرش العظیم مودا الله رب د لوی عرش دې الذي لا يعلم مقدار عظمته الا الله چې عظمت مقدار د الله نه بغیر بل چاته نه معلوم حضرت ابو درداء رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سوچ سارو بیگا حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت ورب العرش العظیم وکرت وای الله تعالی بدت کافی شیدای غمون نه چې کم د ورځ او شپه کې د تپیخیږي وکرت داول حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت ورب العرش العظیم وکرت سارو وکرت ما خام داول پکار